بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو سلامونه احترامات. د مټوانۍ او د دیوانه بابا پر بارډر باندې د بجلی ستن بیا غورځېدل او تحصیل چغرزي چې نو بیا د بجلی نشته. ابل اوس په مټوانۍ کې غورځېدل وستن هغه د بعد وسیلې د وجه غورځېدل و نو تقریبا 24 غنټې تحصیل چغرزي کې بجلی غایب و، ډیره زیاته ګرمي و، خلک ډیر زیات په تکلیف کې. نن دلته کې راستن غورځېدل او ابدا ولا راغلي دي او کار شروع کړل. دونه به تاسو کو چې یاره دا به څومره ټایم اخلي. تحصیل چغرزي داسې یو بدقسمته قوم دی چې هسې ورته هم ډېر زیات لوډ شیډینګ یې بجلي ته به نشي حسابي، خو که بیا پکې سفالټ راشي نو بیا خو د سره بجلي نه او د بجلۍ سره هغه نیټورک هم زموږ تړلی شوی دی. نو نیټورک هم نه په رابطو کې کولو کې هم چې نو مسلې وي او ګرمي هم ډېره زیاته ده او هر څه کار چې نن سبا په بجلۍ باندې دی که نه، نو چې بجلي نه نو بیا ډېره غټه مسله. اوس دونه به تپوسونه کوو چې یاره دا بجلي به په څومره ټایم کې بحال شي. دا راته ووایي چې دا ستن کله غورځېدل وجي او څومره ټایم کې به دا ټیک شي او بجلي به بحال شي تحصیل چغرزي ته؟ دا خو سهار 15 په باندې 15 بجې چې موږ ته اطلاع راغله په روډ کې پول غورځېدل. بس موږ پسې راغلو، روډ بند و. هغې وخت مناسب موږ روډ آزاد کړو، ګاډي پولو شو، روان شو. بیا خو موږ ته تارونه مارونه لرې کړو، کډول او کنه ستا دا کسان زموږ وابډې والا ټول راغلي لګیا دي او انشاءالله امید لرو چې مازدیګر مانځه ته یا ګنټه نیمه مخکې یا وروستو انشاءالله لینډ تیار شي او بجلي چالو شي. دا د څه د وجې غورځېدل وجي لکه مسله څه وه؟ دا خو بس اوس غیب باندې اوس وینا ده، نو زموږ نشو هسې روغ او ولاړ وه دا شان. خو دې نه مخکې دغه بله پول چې و هغه مخکې په بارونو کې ښویېدلی و، نو د ټول لینډ زور اخیستی، نو کیدای شي که هغه وجه وي. نوره خو دغه شانتې نه ګاډي والا نه څه هوا راغله هېڅ نه، خو بس اتفاقي کار دی جو بس ورزېدل لري. کډای خو برابر و که نه؟ بالکل بالکل. اوس هم دې ته وګوره سیمټ ولای دي، خشتېږي لګیا دي، ګټې پکې دي. او نو بالکل انشاءالله څه چې مازدیګر ماښام ته به بحال شي انشاءالله. امید لرو د رب نه چې مازدیګر مانځه پسې به د خدای پاک کار ختم کړي، روان به بجلي به چالو شي. صحیح ده جي. قدرمنو کتونکو زموږ سره دا وابډا والا موجود و، د هغو خبرې ترې تاسو واورېدې چې یاره تقریبا مازدیګر مانځه نه مخکې یا وروستو بجلي به تحصیل چغرزي ته بحال شي. حکومت له هم پکار دي او ضلع انتظامیې له هم پکار دي چې یاره پرې تحصیل چغرزي والا باندې لږ رحم وکړي، دا ستنو ته برابر کړي، دا لینډونو ته برابر کړي او لوډ شیډینګ خو زموږ قسمت دی. ډېره مننه جي، د الله په امان.